علم والعدة أو نصيحة بالليل وشبكه مناسبة كتاب العلم وضرب والده او مخکې سره څه مناسبت دی څنګه کتابت سبب د حفظ د علم دی دا څنګه دا څه تدریس د شپې دی ولې د شپې کوا د علم محفوظ پاتې شي کتابت کې څنګه سبب د حفظ د علم مخکې کتابت دا څنګه دا څه تدریس د شپې کوا د علم محفوظ پاتې شي دا به مخکې سره مناسبت او غرض امام بخاری معلوم کړ بس اوس مولانا صاحب یو حدیث کې راځي د سمر مخالفت شوی سمر څه ته وایي د ګوبینان کوي کې اوس سمر اصل کې د سپومې رڼا ته لون القمر د سپومې رڼا د خپل معنا او په مجاز کې سمر د شپې حصے په خوا دا رواج د شپې په خلک ناس یو بل ته حصے د شپې حصہ وایي نو عموما کې ودی دا حصے کولې نو بار ناس د سپومې رڼا ته نو دی ودا حصے د سپومې پر رڼا وي نو ځکه سمر وته نو اوس مطلق کې د سپومې رڼا یو کني او د شپې حصہ کوي کې هغه ته سمر یاد دی په څه وایي سمر په لغت کې مو لون د قمر ته وایي او په اصطلاح کې څه ته ویل کېږي مجازي معنا د سپومې د شپې نو دی په سپومې رڼا ته نه څو څه به ویل د سمر وته وایي د مناسبت او دا مولانا سے زموږ په دې وطن کې په خوا رواج واستیشلا اوس خلک ټي وی ګانو ته ناشتي ایسا ګویا نه خاطر په خوا په دې ګرو کې د 12 یوې بجې پورې خلک نه زما په یاد کې ګرو کې خلک نه یو بجې 2 بجې خلک ورونه دته او سبه ټول په ګرو کې او ګرو کې ولادت څه چا بدل لیلا مجنون څه کولې او چا بدل یوسف درخانه راکسه شه دې هغه څه کولې هم د خپل مشرانو چې کومه زنانه به وي ټول محبوب نه راځي نو څه راځي ګورو دا څه په وایي او رواج بلکې دا څه کې چې بادشاہانو بدل لپاره کار ساته مسعودان بوتنا ساغي بوتنا ولا بیا دا بل او بل دا څه به وته دا قره کې دي خانانو بدل لپاره صبر ساتلیو هغه بل یو د درو څه به جوړ کړی او هغه درو څه به وخت یې اوس خو ټي وی راځي ټي وی نه بس دا راځي موبایل راځي نو خلک د دې نه روزګاری ټول په پیسې نو مولانا صاحب د اوس براشو حکم د سمر باللیل رسول الله مبارک سمر باللیل معنا کړی ولی مولانا معنا یو خاص زیاده وخت ور وجوهات تمام نمبر 1 همیشه ضروري ولا روانو مو یو دریاب باندې ما وختي ورلمو دریاب دونه مټو لګا ډیر د ګونیو چې مې ورټوک په پیدا مخبر بابا تا ورسېده اته په اعلان کې وګا دریاب د پاسه په وره چې ما څنګه په سوچو کې دا دریاب دی چې ورټوک پر کې راوړم او دا څه په پیدا په فورن ګونیر تا ورسېده مخبر بابا ورته دا ځان ته سره باندې دا کوم ځای کې دي او د روانو مو دریابو او په پاسه کې نه سمور او سوري مې پاتې وګا اولاد پکې نه نامته او زیرا نه خطا شو بیا پکې درنه ګرځیدم یو ځای کې مثال نمبر کې جوړ وته مکه مکرمه دا ټول فضلو څه نو دا خلکو په خاطر ګرځونه چې په بیا راوستنه وخت څه کولې درو او خلکو مو ګورې نه نو یو وجه صدا یا یو یا د دې خبره دویم سبب یې زمان حصہ دی درو او دریم سبب یې سره تلقیق الناس بالباطل په باطله طریقه خلک خنداون او سلورم سبب یې سره شپه راحت تفارد جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا شپه دا چې کوم حکمت پیدا کړی دا پتا دې حکمت وانهشت او پنځم وجه صدا پنځم سبب د فوات یا د قضا د صلات الفجر ګرځي صار مونږ نه پاتې شي بالکل پاتې شي چې څوک د شپې ته مته وي او د شپې نه وخت پورې موبایلونه ګوري دا بیا سره شي پاتې نو موږ څه ورشي او یا موږ ته قضا شي یعنی وخت مکروه ته ورسي او بل پکې د نیکانو خلقو د لپاره سبب د فوات د تهجد وګرځي اخرت پکې پاسې ته کومه دردي او دا غي د فوات ذریعہ وګرځي
Tama babaji malah dah ada terakhir. Agar memantau je masukan mengobati uleke. Tu bagus saya uleke dah. Nomor mata mamusa kita masukan je mina tawar takor. Misal, udah sih. Nomor udah kor. Kalau mana hob nara kita apa memkata. Wibalan uleke kita hob nara. Kalau hob nara nara. लेकिन उनका आता तेरा नज़ा जो प्रभु अपनी पासा और पेशवानी बातों अपनी पास है तो मुझे वो अपनी पास है तो और 10 पे वो ताजु तो तब उधरे तो हमारे माना में प्रश्न हो रहा कौन-सा बेरा लोग बरोबर पास हो नहीं हमारा माना हमारा उस तो किताब पेशवानी को ना मैं जाते मास होता पर मैं इल्म तंगिएगा मां ये मास होता रहती जो कर्म तंगिएगा भी मास होता है वो पकड़ नहीं जाता kamu kailula masnuna aw masnutan lumbi waktu udake dan masnundi udah usah tanya ke masnutan jemen pada spira jadi marah yang dunia boleh aw pada kan kita kalau kalau di kampung ada spesial ada taruh di rata nada spi dikit diri jadi ada samar wujuhat kada tahu kan tujuh yang dia waktu dia mencoba daruh أو دريم تجاري تزحيق خلق وخلق خندوين أو سنورد مزوي دلتا أو لا تشبدها حتى قال دوتا بيضاعنا يقرأ أو في ذنب فوقت صلاة الفجر يا تأخير وقلال صلاة الفجر وشبقم لتحجد فوقت صلاة نقع مانا سمر نقص مولانا سيبو الذين خدا معجوني لكي تشبيبا ترجمان تكي مسبوطا وعلى مبنك ننسبة رجل مجادة تقرير الرجل اذكر رواية الجزارة كسوط مقام نتيجة لعموما خلق مسبوطات نفسك لو إمام بخاري وجالات المستثناء يو جواب يو غرس بيداشو علم بالله أو وعد ما بيدو ذا علم عام ده وعد خاص ده وعد غيتوي جب الترغيب وترغيب مشتمل تجانب ترغيب تجانب ذكرنا أو تفشالو تسوابون ذكرنا توي أو ترغيب تقبر أزا أو تجهنم أزا أو تغيث الترغيب واني فجب الترغيب والترغيب مستمل إنامة إلى الله بجيوي أغيث وعد وي أو علم عام لغيث وي أو جكم عقائد بياني أعمال بياني فقه مسائل بياني فلو التحقيقي وعز تخصيص بعد التعميم ده هو الأولي عموما خلق تشبيه وعز عموما خلق تشبيه زكاي ولي علم خواص التكية وأصحاب التكية وخواص قدرات الزاد الجاري خواص قدرات الزاد الجاري وذكى علم خواص التشو أو وعظ عوام دروازة لمزجار فزميدارو के उपकारोबार के मजरूफ भी तशबीह الجاري وتشبيه خلق وعز كي نتخصيص بعد التعميم ولي وقو على شابسي تشبيه ذكى وعز جاتا كي لك عوام التا نريد تشبيه الجاري أولا فوان دي عوام التركية وخواص التم نو خواص خدان الجاري دروازة همام بالله في الله وتغرد زي ما بخاري معلوم کا يودا كدا علم تشبيه لا سمر نده نو لا مستثنى شو كدا تشبيه كي نقولش يا كدا استراحت بوقت علم بيانه نقولش وهم بدارا دي ولي مولانا سيد الوكيرا يصوب تشبيه علم تروعس تناستي نو وقت زايا نشو ولا على وجوه يلا وقت زايا نشو لين تشيري ضرورة نشو لين تشيري قلبك يلا پیدا کی اظهار تخلق نشو لکه کوئی او سرورت ٹھیک ہے استراحت خوب اللہ دا خدا خوب دا پارش پر پیدا کړه لیکن تاسو مقصد دی وانشته او بالله دا سړی دا ماته نه پوتېږي ولی صبر وګړي او دا وعظ او علم لګي دا وګڼه یې ولې مې زیات زیاته او سبب د فوات د مانځ نه ګرځي او د تهجد نه ګرځي او د دا سړی د مسلمان مصفوت شي او تهجد به فوت شي نو خلاصه ځکه د شپې علم او وعظ دا مستثنا شو د صبر نه دی مستثنا شو د صبر نه علتونه پکې نشته دا صبر بالله نه دی او ترغیب ورکړي امام بخاری چې د شپې علم او وعظ کولای شي نو ماسوتر نه پس ترجمه کې بالکل وړي راځه محتوا ډېر محتوا او دا کله کې ماسوتر نه پس تقریر کوي بیان کوي ډېر محتوا तो बोला जब मास्टर बयान आप 2001 नवाला 2003 की
masukkan kita bayar. Cata dah sebab dia wakil terbizu ala mebudi, tapi dia sedang tashbih bawa nama. No mebudi kita baru gestar wala umumnya tashbih jadi sekai. Baru gestar dalam semari tashbih kai. No dah kita tashbih membari, awsaf majbur semua biar kabarana. Kerana umumnya tashbih lazim. Wali khalaq sekai terapi silawal bertilawat tujuh dan tilawat berkatilah. Nabi Muhammad banat ini. Natfan kita natfani biar bersih. Kalau jika natfan tak insuru sih, itu bejana kan? Tetapi, ऐसे बस Allah biar garam ni. Abi ayam nat possible, atau penat rubai possible, atau penat possible, atau no awak saya ni. Oh biar pada biar nazim saya toba bahasa. Nazim saya punya hayat nama apa yang kamu lagi? Oh dia mahu punya hayat nama apa yang kamu tahu? Istilah kerja. Bukan takriban dia dia mahu hayat. Mahu nama tak laku ni. Lagi orang nazimo, orang masih betul kan ada wala nasihat atau hayat mereka, hayat nanti akhir sudah. Hayat boleh tu macam apa kita tak kasih macam. मैं हाय नहीं तो मुझे माफी है तब तो कब तक होने में करना दे रहा और हर को खापे साल अगर मुझे वो टिक मैं तो स्टार्ट करने साल अगर मैं वक्त दूर कवर कर मुझे रोज़ माना कि पाता तो बंदे मालूम है हाय ना वाक़ई के कमाल लगे आवे हाय ना वाक़ई के कमाल लगे आवे तो दारू वाले वे तो दारू है हर कुमार के दारू है पढ़ के पसंद मतलब खबर ही नहीं और बस परिसी बच्चों ने जड़े खबर के mana bala al-qab lagi arah murid asal maksudnya kita mana al-qab tu bayar itu berapa asal mereka tahu orang tanda orang sifat komai kibina astagfirullah oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wasade nomor al-qab hota bas yang maulawi la fadwa kalau tu yang jumlah astagfirullah wasade yang nomor al-qab tadi mau cerita jadi tak jadi pada hadis itu Hadrat Abu Hurairah جامع المعقول والمنقول أو أبو هريرة جامع المعقول والمنقول وقابل عبدة ابن عمر عن سعيد بن المسيب عن الإمام البخاري عن ابن خبر خلاص لا المدرسة وكانوا في خلق ذات سيف وكله نقوان بدل الشريعة الخاطر والدين أو شكم أغا قصة بني أو سدوتو كتاب لك كتير وفهو قوات لكي أو بدري خوات لكي أو قصة مسيوي أغا فسر دبر القابل اللي تجيبه بطرق كيولي taruh betul, sudah jadi macam apa? Dari apa? Jadi sering kabar beda lagi. Hadis di mana ada? Dan betul empat pemakai yang sahabat dan bersifat apa? Dibeda kata kalau nak kasih, tapi syarat ulama terhalang dengan babat dengan boleh. Dan sifat pada kinista, boleh apa jemaah kinista. Awal sebab dan kabar awal luya gerti. Kemudian al-Qabul saja mau akal. Bas mukhtasar yang tadi asiwa dalam nantinya yang kota kerana dia tak terlihat ini. Boleh apa betul nak kabar terbentuk dalam Qabul ada waktu ini. Nakwan waktu ini. Obiapun mula terliruki. Allah masyaallah kembali rahmatullah lagi datang. Lagi kita malah rahmatullah sebab yang lebih boleh alim dia syawir. Dah ada terjemah khatam. No alama mani se pasara itu bade mansara atau khatam pada terjemah tadi. Syirani Khan betawi tawabah Khan, masyhur Khan dagaru jelas dagar perjumaan. No dunia tadi, roh tadi orang mau lagi ulama tadi. No dia tahu no amani se betawi balik ke sabara ke masara belar se Khan. Aku bawa nada Mala Maulana Abdul Hasan rahmatullah alaihi salam pagari ke safar kule de mata yo pagari tahu kata Mu Abdul Hasan mala kitab rakam bidau nisa numai ha no cuma kat Fathul Bari ba muche gari tahu mat bidau kitab bacera ko alam dan program puri pada kitab kan je program na farid show je kuliah dia kitab wala me ha je kala program khatam show au gari tahu di bacera kitab memang adro kitab operator kitab ana kina karim kam do Malama Afghani se al-dalar si lahora se da dunia agale wa khananan ayo pas motor ra de kere wa motor de kame और कीमती मोटर जो सिकेना तो उधर देवी जो प्लान की टीम पूरे बस्ता दफ्तर जो में खाता है अंडीरा साहब मेहमान जो सो अगर नाथवानी के ये तिलावत तो कहो नाजिम से बहुत के वाला मा बयान ना हमारी से पर मज़हब को पेश मदीने तराश और जैसे पे मैं खाली मामा रहमतुल्लाह से तवी मौलाना से वक्त देगी
او ما میرا بنوکا او قولا ورکا اما تا غصه شو هم تعلیم ما تا غصه شو بیدای لگی ما پدی باندې لکونه روپیا خرچه کړی دا روزي او وارث په خپل خلک میرا وخت دی ته مجلس ته ما خرابې ته پېښه احمد مولانا صاحب پېښ او دا ما باندې جوړ کړی دا به ختمو کې دی وکړي چې خبره وکړي یاره ما مې اوس د افغاني څخه دلته کې راځم مې څنګه دی وکړي چې دا وته سو هغه بیا ما دا وایي وسلې دې پېښه ما یې صاحب مجلس باندې ډېر وخت تېر کړی او ما خوبه من خیر دي لکه صبر او دوکې او ډېر خرچې کړې د خلک دي دا دی غلي دا امیدات کوته په ما مولانا رحمت الله سے کوئی میں مولانا سے ما پیکړې دوباره راځم کوته په سره د پاسې کوی هغه دا څه وکړه هغه ما ته بیا وځه چې ما ته کې راځم بس کې راځم بس دې کې هغه کړه تا کتل باندې سے ما دې موټر سره راځه واسه چې پاسې مولانا رحمت الله سے کوئی د ما ختم خطر ناتوان وړ زمان ټیم تا نه زمان ټیم دې مدي کې دا نه پټ ټیم دې زمان ټیم دې د دې مولا ورته د دې مولا د تقلید کوي زمان ټیم دې کې د دې مولا خبره ټیم دې زمان ورته ټیم دې زمان مصطفی شان دې نه دوه بابا شي مطلب چې دې حق نه علي علم او صاحب ایمان بتقص در پاسه هغه ډېر چې علماء پر پاسه ده ما رحمت الله مولانا صاحب ډېر زمانه والد صاحب دوست ما په درمون نه کاته او ما سره ډېر مینه او تګي مدرسې ته زموږ د یو حدیث په ډېر په او د باغ ډېر خپه شوم دا څه پاتې هغه ډېر مینه ورته وته نه د ما ټیم نه خوان یو نه خوان دې ضروري په ضروري ما وخت خراب کو دا تاسو موټر ته واپس او دینه په عجیبه درته وایم دارو دیوبند چې کوم عظیم الشان کانفرنس شوی په پیښور کې او د عربونه او د عجم خلک راغلي مولانا اسد مدني صاحب د مولانا حسین احمد مدني صاحب دوی خوش مهمان خصوصي راغلي او په دومره تکلیف راغلی چې انډیا مې دا کړی ورکړل پاکستان ته وروانه پرې تکلیف او خاص دی کې ول ملمستیا او داخله خاطره او داخله تقریر دیمو او چې څنګه هراله پسټیج کېنا یوازې پسټیج په لږ روپیا لګېدل نو خوا کې شاته راځو ورسره او دې کې سیمن چې دا غوډه دا داخله تقریر ټیم راغلی یو مخکې وایا نو بل وایا پس پاسه محمد الرحمن صاحب راغلی صاحب سره تقریر ټیم دی بس خلکو د پاسې وي السلام علیکم د ما چې کوم وخت او هلار ډېر ختم شو او دا څنګه واپس تقریر ونه قانون مقانی قرار ابو ټیم ورکړي هغه کې څو خبرې پړې اسلام آباد ته لاړ واپس څو نبی مولانا محمد الرحمن صاحب هغه ته پټیم بسر مولانا صاحب ته دا د دیوبند طرف نه اعلاني پټي ویل چې سره دې ورکړه دوه محبت او مینا لکه تقریر دا ما وخت لای نن سبا د موږ وختونه څو نه دی نو دا خلک په مولود دراتو په بغیر لا پیلار کې دغه ټیم خراب شي بدل وخت خراب شي بیزار انتنا فانی دا وتداري نو ما سپوتر د څوک علماء په تاسو ته تاسو وایو بس یو د قرآن شریف د تلاوت بهترین باندې دا ضروري او یو په یو نات یو ناتوان کوئی مختصر شان د رسول الله مبارک صفات او خبر مجلس په مبارک کړي او بس بیا په حائل ما جوړेगा بس مقارن د مخابر کې غنی مگر تدریب او تقریر کې او بس اخر دانا وانا بس خبر خلاص ورپسې مولانا صاحب نو علم او عدم اسباب ضروره ولله کله سمر په شان ډېر وخت نه تیریږي او بعض مجاز چې نور فکر ته خوخيږي کنه نور فکر وي خدای ما ده نه خلاص کړی نور فکر خیر یې کوي ته خدای لاره وړاندې ما چې وې دونه لاره راوځي چې نه راځي راځي کړی د ظالمان او پردې راځي جوړي ورپسې شاه وإني قال حدثنا صدقة قال أخبرنا سهيل عن عمر عن الزهري عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأبي هريرة عن زيد عن الزهري عن أم سلمة صدقة ابن الفضل الشبري ابن عيينة سفيان ابن عيينة معمر ابن راشد معمر ابن راشد الدهري عن الزهري عن هند الزهري نقل كيد شانا ده هندنا هند سبتا هند بنت حارث الفراسية مخدر الشبيرة والزور بسي عن أم سلمة سوي قال حدثنا عمرو دعك فمعمر للوري قطال شيء لا
امام بخاری استاد نه دی عمرو بن دینار ورته لري کې شي نو دا امام بخاری استاد صدقه دی دا استاد سفیان ابن عیینه دی دا معمر نه نقل کې سوچ کا واسه دلته کې دا امام بخاری استاد صدقه دی دا استاد سفیان ابن عیینه دی بل استاد عمر دی او يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد دی ام د زهري نقل کو دین د زهري نقل کې پر پیسې زهري هند وی التا دا معمر په روایت کې زهري نو ما غوښتل کې هند دی او عمر او يحيى دلته کې امرأة عن ام سلمة وی ده فرق شو نو دخلنا هند بنت حارث فارسية مرادة دا خلاص شو خبرها عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ بلال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ياخذ التأكيد لمبهم زايد دي او يا ذات كمان ساعة ليلة فقال سبحان الله دا سبحان الله اغوى في مدينه كم ذلك انسان تعجب سبحان الله او نقطة سلم کے سبحانه معظم شانه وغيره کی تعالی دی تفصیلات سے نازل اذا مصدر او اسم مصدر علام مصدر سو کوئی کدا اسم مصدر دا راجح حمد او دا مصدر او اسم مصدر په منځ کې یو فرق دی دا مصدر نه اشتقاق کې او اسم مصدر نه اشتقاق نه کی الا هی فرق دی او دیم دا بعض علماء وینا دا مصدر دی وی الکه دا خپل مصدر دی نو وی ثلاثی مجرد مصادر او سماعی دی لیکن قیاس تدخل نشتا او بلکہ قاضی مبارک اغبیا وی دا علم دی نو سوال کرا دی دا اعلام لفظ ہونے کی گرا دی دا پچی شوی دی اللہ تا بلاغی نبیہ جواب گئی کہ علم یو علم ذات دی یو علم جنس دی نو دا علم شخص او علم ذات نلے علم جنس دی یو اغا علم دی وضع دا ذات دفال شوی یو اغا علم دی وضع دا مانا دفال شوی نو چی علم شخص وی وضع دا ذات دفال ویدا پتی نکی او چی علم جنس وی او وضع دا مانا دفال نو ویدا پتی سبحانا من علم مقامت الفاخر فقالی کتا صدا جملہ بیدا بہر کے ابراہیم دا کی دست مصدر دی اور پھر محضوب دی فعص کی وجوب قیاسی سرا صبحت اللہ سبحانا اور دا دی باب کی مستعمل دی باب تفعیل وصبح و صبحت مجردی بیا قبل مانا سر دی او باب فعال بیا اصبحو لانکوت وی قبل مانا سر دی اور صابق کا موجد وی مجردی قبل مانا سر دی باب تفعیل مستعمل دی صبحت اللہ سبحانا اضافت مفعول به تشبه تنوی کی مصدر اضافت مفعول به تا یا فاعل توشی تب ذاتی کا بالواسطه معامل محذوف بحث وجوب قیاسی سرا او تسبیح ستر و سبحان اللہ تنزیح توی اللہ تو قسم صفات دی یو صفات ثبوتیہ دی او یو صفات سلبیہ دی یعنی اگر صفات اللہ ذات سر مناسب ندی اگر اوصاف لیس بجسم ولیس بجوہر لیس له ولد لیس له والد ليس له بنت لا ينوم وذكر ولا لا يموت دا قسم صفات دا الله نه لري اول دې صفات تنزیه وي صفات اجلال ورتوي او صفات سلبيه ورتوي دا جامع لفظ سبحان الله نو دا کوم کې وي دا تعجب په وخت کې او دا سوال وکړه چې تعجب په وخت سبحان الله وي بلې لفظ کوي چې تعجب خلق هغه وخت کې یو شی به ناشنا ښکاري شي نو چې ناشنا ښکاري شي یو شی لکه مثال پتا و یو د کوی یو غار ورلیدل یا مثلا دریاب یو کلی یو نو تاسو ظاهر کې عیب ښکاري شي عیاذ بالله الله یو قدرت نشته چې دا نقصان وشو نو ته ضرور سبحان الله چې الله د هر عیب نه پاک دی لیکن الله سره حکمت دی زندگرا بے سبحان اللہ تو ظاہر کی شیطان کو ہمچے دا خدای دا کائنات والے دا اللہ نا بے قابو شو سر یا دا ساروی دا اللہ نا بے قابو شو سر تو اللہ تا نقصان کی گرا نقصعیر ہو نظر با شیطان دا وسوسی دا فرزوے سبحان اللہ کہ اللہ دا فرعب نفاقی دے کہ اللہ سر حکمتو نہ دے او چه کم وقت کی یو نور زیتا خیجی اللہ اکبر ہوئے ولی ذکر دے نور دے عظمت ستا فضل کرانی نظر پر اللہ عظمت توجہ ورکی واللہ اکبر ہوئے دخل تنجنا مکتب اذا تعجب او دا نقصان کا ورکی ولی سبحان اللہ بے چه اللہ تا نسبت دا عیب را نشی
او د نور ځای خطو وخت الله اکبر ولې وې ابتداء الله عظمت استاد ذکر د نشي ضرب الله اکبر وې رسول الله مبارک سبحان الله وې تعجب شو ولې تعجب د الله عذابونه ولیدل مكاشفه والضربه ماذا انزل اي شيء انزل الليله ما بمعنى لا ماذا انزل من الفتن بيان كم يوم شيء نازل شو على سجل الفتنين مولانا صاحب دلته د فتن نصح علومونګه یا د اسباب د عذاب اخر او کته اسباب د عذاب مستر ګناه کوي ما د توسدي چې اعلی اعراض د عالم په عالم مثال کې اجساد لري رسول الله علیه وسلم او یا د فتن عذابونه مراد یا اسباب د عذاب شابه سي یا عذابونه کته عذاب نه کوي نو اعراض د عالم په عالم مثال کې اجساد لري او بعض حضرات وی د قیامت نه وته مستحضر شوي کته بیا به د قیامت نه مستحضر شوي نو جواب ټول یو نو یا اسباب د عذاب یا عذابنا او یا د قیامت نه دا وته مستحضر شوي وما ذا قطع من الخطايا سشري چې کولاو شوي خطايا نه مراد دي د الله رحمت قرآن شریف کې په خطايا د الله د رحمت په خطايا تعبیر شوی دی کنه کم ځای کې راغلی دی لکه خزائن ربه کم ځای کې لکه حاجی ولله خزائن السماوات والارض التحد خزائن د الله قدرتونه او نعمتونه مراد دي الته نعمتونه دي ام هم المستكبرون کم ځای کې راغلی مخکې وایي ماته هغه مخکې خزائن ذکر د قرآن شریف کې ام عندهم خزائن ربك ام من ترتكب الله قدرت الله خزانه دا مال او دولت مراد دي بهر کې خزائن مراد الله رحمت خزانه مراد دي یا الله د مال او دولت خزانه مراد دي یا الله رحمتونه مراد دي دا ټول به رښتې شي ما کله باندې قیلو صواحب الفجر بیدار کې صواحب کې بل صاحب دندا فواعل نواصر د ناصرة الجمل خواندان د کوټو امهات المؤمنین مراد دي صراحتا غي مراد دي او طبعا نور بیان مراد دي دا بیدار کې فرب کاسیه دا صفت د رب امرأة کاسیه یو خدای رسول کې د جامع په دنیا کې او عالی په آخرت کې پرونه باندې علماء وایي چې دا ظاهري قیامت مراد ده بالکل صحیح ده قیامت به اوس ته ورمنډ ولې جامع نہیں کریدا ولے جامع نہ رہے تو وجود اختیار ہے ولے جامع نے شریعت مطابق نہ ماته به خدای برپړنه کې را برپړتو کې په خو شابه برپړنه اندر به حیاي په هو چې به حیاي او یادا اذا کاسیتن اعمال مراد دي دا عمل جامع شول دا او منه او څه کړی احسان ارضی مسلمان ته رسول دا ریه کړی دا معاریه په اخرت اته کې به سم نو یا کاسیده جامع الته برپړنه به حیاي په هو چې سمله به حیاي او برپړتو بیا په جنت کې نه کوي بیا برپړتو په کوم ځای کې وي په دوزخ کې نو ګوره په طریقه د عبادت او نفس سمال مشوا چې الله برپړنه لیکن په طریقه د اشارت او نفس سمال مشوا په جهنم ته بدل جهنم کې برپړنه په دنیا کې او په اخر جنت کې برپړنه او یا کاسیده اعمال هغه باندې ګړي دی پر یا وغیرہ سره نو برپړنه په آخرت کې اعمال به نه ختم وي او چې عمل دي نو دوزخ په بشارت او نص معلوم شو ځکه عمل کې جنت ته ورځي او د حدیث ته معلومه شو مناسبت د باب سره استيقظ ذات ليله فقال سبحان الله دا ګوره د شپې د خوب نه پس پیغمبر مبارک پیدا شوی د الفاظ ویلي نو چې د خوب نه پس د الفاظ ویلي شي د خوب نه مخکې په طریقه ولا ویلي شي چې ودي نو بیا سړي د پاسېدل ګرځي نو دا خوب نمخ په طریقه او لا ویل شي نو مناسبت د وخت ته په علم او وعظ دی وعظ یو مولانا صاحب بیبیان یې کړه وړي چې پاسه د الله عبادت وکړي یو وعظ شو ترغیب پکې راځي او ترغیب په کوم ځای کې راځي په هغه فخذائن رحمت کې او ترغیب په کوم ځای کې راځي په فتنو کې او علم شو رسول الله نبی علیہ السلام یو علم ورکړ د څه خبره علم ترغیبم شو علمم پکې راځي ما وایي چې ترغیب خاص د علم عام دی ادا یو چې الله پاک او بلا خلق پر مړی د قیامت پر داخل دی
مولانا سے خدے والی بات صحیح مناسبت باتیں خود پیش رہے گا خدے والی بات صحیح خدے ذکر بات صحیح معلومی کی ذاتی کم عذابون او فتانی اولی در او رحمتنا لے بحق دخلو کی اولی در دا سیاح نراما چه خدے بات صحیح معلومی کی ذاتی کم عذابون بحق دخلو کی اولی در اخیرت کی وطا خدے بربانڈے خارش پہ دا خدو عذابون وطا خارشو دے ذکوی خدے بات صحیح اور مولانا سے حدیث نڑیر مسئلے معلومی یو خدا استيقظ د شپې وعد او علم دا ثمر ممنوع کې داخلي ثمر ممنوع کې داخلي دا یو شی دیم څه د خوب نه چې پاسه او د علم او د وعظ خبرې کې د دې جواز ثابت شو دیم د تعجب په وخت سبحان الله وایي وجد تمام وایي ولګارش په مسائل کې راوړي او اصل مولانا پر دا مسائل دي دا سره نوٹ کاوه د تعجب وخت سبحان الله وایي وجد تمام وایي او سلورم څه خبره چې پیغمبر مبارک ته مکاشفه وشوه حضور پاک ته مکاشفه وشوه کدا پیغمبر ته شنو معجزه او کدا یو نیک سړي ته بیا کرامت ده یو خارق للعادت او شپږمه خبره څه شوه اعراض ذی عالم مثال کې اجساد لري عالم مثال کې اجساد لري او بل څه معلومه شوه بل د خلق په حق کې د مکاشفه وشوه او بل څه معلومه شوه چې خلق کومه په دنیا کې جامع اجي او جامع نیمګړي او ریاضیت ور باندې غالب وي نو قیامت ورته بربنډي وي نو پاسه د الله عبادت وکي الله را ذکر شپې بل په طریقه د اشاره الناس معلومه شوه جهنم او بل په طریقه د اشاره الناس معلومه شوه چې د شپې عبادت اته پاسه یې سره پاره پاسه اجازه عبادت لپاره د شپې عبادت وکي خلاص اشوا دا دي مسائل معلوم شو باب الصبر بالعلم مکه سره مناسبت ډیر زیات واضح ده امید توي کنه او مولانا صاحب علم سره کتاب العلم سره مناسبت معلوم شو او صراحه غرض د امام بخاری سره غرض دا چې کوم صبر ممنوع دی هغه د دنیا ممنوع دی د علم جایز دی چې کوم صبر ممنوع دی هغه کوم یو ممنوع دی شابه د دنیا ممنوع دی او دا جائز دی دا آخرت لیکن بیا هم ته به وایي چې تکرار نشته هغه د خوب نه پس علم او دا د خوب نه مخکې علم دی هغه د خوب نه پس او دا د خوب نه مخکې او امام بخاري هم اشاره وکړه چې دوی صبر خو په ممنوع اطلاق کېږي نو مجازا کله په جایز اطلاق کېږي لکه جزاء سیئة سیئة مثلها یا مکروه مثلا نو اطلاق مسله کېږي جزاک الله نو اطلاق د ثمر پکېږي نو دا وایي چې څه فرق شو شابه سي چې ثمر ممنوع دي د چا ممنوع دي د دنیا د علم او د آخرت جایز دي او دویم څه شو هغه د خوب نه پس عقیدو په قرینه شو دا د خوب نه مخکې شو ورپسې شمالانه سیو وبه قال حدثنا سعيد بن حبيب قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مصابر عن ابن شهاب عن سعيد بن ابي بكر بن سليمان بن ابي حفصه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في اخر حياته فلما سلم قام فقال ارايتك ليلتك هذه فان راس 100 سنه منها لا يقع من هو على قلب او احد سعيد بن عفير ما كده شويه امام بخاري استاذ دي او ليس مراد ليس ابن سعد دي او عبد الرحمن بن خالد دم دي شويه مخکنا او ابن مسافر ابن شهاب بار تیری ابن شهاب الزهري او سالم ابن عمر عبد الله بن عمر بن سالم او ابو بكر بن سليمان بن ابي حسمان ده مشهور تابعين انا قال كده ده نقل كده عبد الله بن عمرنا قال صلى منذ كمتنقل العشاء اما سلطان في اخر حياته بلکہ روایت جابر کی دی کہ وفات یوم اشبح کی راوی قبل وفاته بشهر وفات يوم اشبح كده خبر كده فلما سلم قام ورد قومنا مخرج نشو دي وغير فرق شو فقال أرأيتكم ولا نتاكد ما لا خبر كده أرأيتكم أنا أخبروني سر ما أنا لازم ده لك بيادة تبعي ويلي مني بيادة تبعي ما تريد لبيا بلا تبعي عندي بس لتاتهم أرأيت زيد يريدني أليس مطلب يخبرني ما لا خبر لك فأنا عم يفعل أسر ذكر المظلوم مراد لازم تاخذ مجال المرسل الاخر تتابع ارايتم مدير الجامعه
أرأيتم مدير الجامع بكرة سهر مدير الجامع لدري هذه مطلب سري آي خدایا کہ اخبرونی کیا هذه مطلب سري ليس لازم تاجي اخبروني بنعم سرا یا بلا سرا نو أرأيت معنا سے شو مولانا سے شابه سے کہ اخبرني أرأيت اس مولانا سے تاخذ أرأيت معنا شو اخبرني سرا پدې کې بیا راته پوښتنه کوي دلته مې په پیګل اوس کوم مې د تسویل چې کوم دال په حال مخاطبین کله کله کوم او کوما او كنا دال په چا باندې په حال مخاطبین حال مخاطب نو أرأيت دا تجري دا مبدل منه شو او كنت بدل شو أرأيت دال په چا باندې کوم په حال مخاطب كما بدأت مخيويل هذه نذير بدأت توخيما نذير زليخة سوي كم وقت يوسف عليه السلام ردن نشو أو أغي يوسف عليه السلام ولد أو ما هذا بشرا فلما رأينه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم زليخة ردن شو تمشي cuma kok usah pulas soal malam mata pun nama tetap Yusuf asyik mau pulas tu free kalau tu nak free mau pulas tu ni free tak pulas tu nak free nasawai fadzalikunna qalat fadzalikunna alladhi lumtunani fihi nukun mana nukun nazalaim kama numana tiga qala fadzalika ذاك الشيء ذلك الذي لا أغشو تتعلم على ما تقول كقولنا لهم كما نفيك ذلك لا أغشو الذي لمتنني فيه وذا كنا ذلك بحال المخاطبين يدري كتاب كجو ونصر يتتعلم ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ألم أنهكما آدم وحواء الله تاسمانا من يقول أن تلك الشجرة كاتو سبق الفاتحة شابسين أن تلك الشجرة sejarah mana setil karabe til kumar wale wale mana na wale kumar wale dada di bahasa mukhatabi di mukhatabi dada waktu itu ada Muhammad dakhalan bidal takimda tajire arae takum da kum baqbala mana na wale arae ta mal khabar raka ujum ki mukhatab jamau nuzaka kum lafaz rusto de badal sho kum de badal sho uswal ka che arae tum babejo ka أرأيتم بريدنا لكن الاختصار هو بدي كده أرأيتم نقول أرأيت كواي قانون ذلك خطاب يوكستا أو كلي بنسبة خطاب دول خلق جواب ده يوكستا وارد دول ولا نقول يوكس جواب دول خلق جوابنا دول جواب دول بيدا نقول كلا آيات وقوار موديل كسر لگیا شيء نقول جلدش جم كنا ده يوكس راته هو है نزكا أرأيت كمرانه इलावत खिताब यो तशो और बिया को मरा दे इशारत दी का अरए तलफज में नवाही को हम करो कि यो का खिताब है और का अरए तुम आलो नो अगर ताकीद बनवे हासिल कम ताकीद के बारे है तकुम सर हासिल शो बतायो तहकीक अलीफ में तो को बदले बकर ली लेला तुम तशबीह साथ नहादी किताब हदे हमारा खबर रखे तो उस गोरा सहाबों तथिबा पैगंबर मुबारक दा खबर को वली वली هذا توجه دفع التشبيه دفع الأهمية دفع هذا لفظ استعمالي لقد تاسو تفكروا ما کوئی کے بڑی خبر او بیا تاسو جواب ته انتظار ان کوم جواب درکما دا څه مطلب چې مولانا سیو چې دا محتمل شان خبر تاسو توجه را کول غواړم تاسو تشبيه او شوق پیدا کول غواړم نو سوي ورتا فإن رأس مئة سنة منها دام حضرت خضر دا حیات و وفات مسئلہ کی دا حدیثت اجمالی ویلی میروس کو براشدات الدوسرا سر دا سر کانو دا دیش پینا و دا دیش پینا سر کانا کم یو سر شو اخیری سر دا دیش پینا سر کانا پس کم یو سر که مولانا سے ہوئی اور ای خدا یا پاکا لکذا تا ہوتا ہے سر یو سر خدا دینا شروع کی گی اور یو دی پس سے سر کانا پس سر کم یو دی یہ سر کانا دیرشی نو من نمالو کی اخیری سر سرکار بس لا يبقى أحد المحققة لا يبقى أحد باقي ببادل شيوكس ممن أرجعنا هو جري على ظهر الأرض أصدف وقت شهد المكة كم خلق دي سرکار قد بيوكس باقي بادل أصدف كم خلق ومحمد المكة موجود دي نو سرد السلو قالوا منها الدين السرکار بس
سر اخیری سر مراد دے اوسنی نا من لفظ دا گورا من ابتدائی دے سر دا سلو کالو من هذا دشبینا لا يبقى احد ممن لا يبقى احد ممن او مولانا صاحب احد نکره په سیاق د نه فکر تعبیر پیدا کوي نمبر 1 او احد فاعل او رستو میکا نو قانون دا تقدیم د محق او تاخير او تاخير د محق او پیدا جاور کوي د حسن زبردست تاکید وکړه لا يبقى احد یو اسبم پاتې نشي مبالغه نه ده احد رستو شو او په سیاق د نه فکر مبالغه نه ده په حقیقت محمول دی ممن د هغه چا نه وجه دی په شان د مکه یو کس باقي باندې نشي دا رسول الله مبارک دا خبر ورکړه دی ولې دا خبره غلط ده پیغمبر مبارک سو چې کډیر جو نبی مسل کاران بس پني نو دا تیار کې خیرات ده کډیر جو نبی مسل کاران بس په دا جو ده ختميږي نو دا خیرات تیار کې دا پیغمبر مبارک ترغیب ورکړه دا خیرات او پیغمبر مبارک د دنیا د ختمېدو د دې د ژوند د ختمېدو تحذير ورکړه چې ژوند د ختمېدو په ژوند اعتماد مکوي وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لو تحذير ورکړي چې د دنیا په ژوند اعتماد مکوي نمبر 1 او دویم سوي چې آخرت ته توجه ورکړي ولې دنیا کې ختمېدو معنا ده دا په غرض شو او برا شو معنا نشته دې نه بعد حضرات معلومه چې هم وفات حضرت خضر معلومه ولې احد من الناس باقي طبعا احد من الناس باقي ده من الناس دې ولا اخلاق ځکه په دې کې اجماع ده چې فرشتي نه مري دی په اخر یو ځل مري فرشتي به اسرافیل علیه السلام په دې سره مونږ یو ځل مري دا په قرآن ثابت ده په نصوص ثابت ده هغه د مستثنا دي په نور نصوص جنات هم د مستثنا دي په نور نصوص د جنات په نور نه ډېر ځکه موږ جنات ته پیری ما ته باندې عملیه د جنات په ویلي دا په حواله کوم باندې خدای پېښو خلک په ځاوي کې درو کوي په دغه د هغه جنات سره ملاقاتونه شوي چې له دې زمانه جنات او شاه عبد العزيز رحمت الله علیه قصه تاسو نه اورئ اماره شی وجلو یاد راکړئ څنګه ماري وجلو نبی شیطانان بیا جنات ته تحولو ویلې تاسو علماء نو ابو یو ډېر لوی د جنات په عدالت لګېدل او دی ور پېښ کړ او اقازم ناس ته جنات هم دي وی هغه یو جنی او فلسفه وایي چې دا زمارو وجلې وی ما نه تاسو کو اجینی چې کوم قاضي چې تا ته ورور وجلې دې مې وی یا اماره پروګرام دا نو تامر کا زمارو وکړ وی ما ته رسول الله مبارک حدیث وی چې پیغمبر مبارک فرمایي چې ما دې ولید نو درې واده ورکړ چې شوی دا حدیث مې ته ویل نو هغه سره یې شپه به حاکمی به وجلې شي ما درې واده ورکړ او دې غیب نشو ما مړ وی دا قاضي شاته یو سپینګیر پیری ولا وی هغه چې دا ټیک وای کوم وخت چې رسول الله مبارک دا حدیث به په مجلس کې ناس ماته په خپل اورېدل دي بیا قاضي پیری حکم وکړ چې خپل ځای ته واپس بوله چې پوره تکلیف وته ونسره او تاسو ولا څه بیا نه کړ نو شاه عبد العزيز وی دا صحابي ما وی دا تابعي ما وی دا چې ما صحابي دي الحاصل د پیریانو نورونه زیات احکام المرجان پورا هغه اشتها بس نور تفصیل د تنان کې ټول په کمال علی ګور دا ځینې خبره نو الحاصل موږ د جنات مستثنا مشابه او موږ ته فرشتي مستثنا احد من الناس فقير ولې مستثنا کې نور نصوص سره کنه یا دي کومه تاسو دی ولر خبره کړی دا په نصوص یو تفسیر واقعي ما مثال نه درته مې ډاکټر نه څه وایي راشي نور څه وایي پیدا کولای خپل بدن بل په کړه په دې سره وځي کې نو دا وته نه وایي چې اول ما ته وته ولوي دي دا وته نه وایي چې ما کوم اول مولانا څه چا وسه دي کې نور خبره د ډاکټر هغه وایي نه دي دا څنګه رسول الله مبارک په نور نصوص کې ویلي چې فرشته او دا څنګه جنات عمرونه زیات دي نو احد من الناس فقو او خاطر ناس کې راځي احد کیا کې راځي په حضرت حاضر چې ماقام به مستثنا کو تبا د ماقام لري وګورئ نو احد من الناس فقو نو خاطر پکې داخل خلاص شو نو چې څوک د وفات د حاضر قایل دي نو دا دلیل کې پیش کړي او چې څوک وایي چې دا حضرت خضر وفات نه لري غنیمه ممکن ده چې ظاهر الارض دی وخت حضرت خضر ته خدای پاک طاقت ورکړو کنه پیغمبر دی معجزه ده پیری شاره وجه مارو یو کمزور دی ځکه په کوم د ظاهر الارض اطلاق کیږي چې په کوم مسکه غلا کوم نه لري سره او څوک په هوا کې
نو هوا باندې متاقي کی په هوا چې په جس کې رواني مسکه نو مثبت نه کېږي حکمن ارجوا خیر امیدا تعویلات پکې کوي مولانا صاحب او زبرت مولانا صاحب کله خبره وکړه مسله د اخلاص شي او اعتراض حضرت خالد په وفات قائم نشي ولې اختلاف پکې شته علماء زبر دین مراد انقضاء القرن وعلما سبب دی انقضاء القرن چې عموما سر کال پس پیړۍ ختمي لازم نه چې هر سړی سر کال جمع دی لازم نه چې هر سړی سر کال کې چې 14 سال تباره چړي ورشي کېږي 124 ته ورته کېږي 200 کال ته ورسیږي لیکن د دې مراد څه شی دی مولانا صاحب پیړۍ چې پیړۍ پیژنې کنه لکه زموږ د پلار د زمانه پیړۍ داغي د حمزه زموږ د نیکونو د زمانه پیړۍ داغي حمزه زموږ پیړۍ چې زموږ حمزه دا د بسرو کاله مخکې نو فرق نه دی یو زمانه لکه تاسو په طالبان تاسو یو پیړۍ کې راځي یو پیړۍ کې تاسو نه مخکې پیړۍ کې تاسو وروسته پیړۍ کې زمانه نو صوبه د شلو کالو څو په دې څو په دې کې نو په تلوي کې دا یو پیړۍ حسابيږي نو مراد ته نه انقضاء قال دې څه مراد دی نو که څو بل فرض دا سلو کالو نه زیات شي نو پروا نشته او که څو پښپېتو یا کې وفات شي هم پروا نشته عموما سل کال کې پیړۍ بدلېږي خلاص شو خبره نو د دې حدیث نه انقضاء القرن مراد دی نه چې نفس الامر کې وا سل کال پاتې چې دا څومره جديد دا مخامخ دی حضرت خالد بچو او قرن پیړۍ نو ما دا ته ویل چې بعد 120 سال بعد 130 140 پیسې یو کل سالوي بعد او یو شپې ته په دوستو ورشي او عموما دا بچا مې ویل کته وای عموما څه مې ویل عموما پیړۍ وختمي نو دا رسول الله مبارک مقصد دا چې دا پیړۍ وختميږي نو بس خلاصه دا شو چې آخرت روان دی آخرت مقبل د دنیا مدبره ده آخرت ته توجه ورکړه دنیا نه ورکړه متاع الحیات الدنیا متاع الغرور دی خلاص لیکن مولانا سے علماء دل جو ټکی لیکل یو ټکی ته علماء لیکل حافظ هم لیکل دي علامه عینی کرمانی ټول لیکل دي چې دا پیغمبر مبارک مو اخیرا خبره کړی ده د په دیو په لسمه هجری کې کړی ده دا وفات نه یو میاشت مخکې لسمه هجری کې نو یو کچا دا اوقا چې دا 110 سال نه پس دې په سر کال کله پوره کېږي مولانا صاحب 110 هجری کړه لس کاله هډیرو د هجرت نو سره 110 نو کچا دا 110 سال نه پس د صحابیت دا وکړه نو غلطه وکړه اخیری صحابي چې وفات د ابو طفیل وفات شوی بالکل اخیری صحابي ابو طفیل عامر ابن واصله نو آخر من مات من الصحابه عامر ابن واصله ابو طفیل 110 هجری کې وفات بس نو ګورا عبارت النص سره د سماجو مشو مولانا صاحب مم چې سل کاله پس به خلک نه یو باندې انسانانو کې لیکن په طریقه د اشاره النص سماجو مشوا چې پیړۍ وخت نه لیکن د عبارت النص دا معنا په دې محفوظه کو 110 نه پس کې یو ځای ویل صحابي ما غلطه ده عبارت النص په کې محفوظ کو نو ابو طفیل چې عامر ابن واصله رضی الله عنه دی دا 110 کې وفات ده خیر او خلاص اوس مولانا صاحب حدیث نړۍ خبرې معلومه شوې یو دا چې دا شپې دا خوب نه مخکې د دین خبرې اطلاق د سمر په مجازات کولی شي خدا دې مستثنا کړي د سمر پتا جایز بالکل د دین خبرې ولې حفیظ او جو چې د سمر د ممنوعیت وي هغه کې نشته بل د ماسوتن مانځه په فضل الله تعالی ما سلمہ فوري تقریر کولی شي خدا هغه تقریر نه د فصل د سننو همیش کې نه راغلی د مانځه تصریح یو نقول جمله او فرمایله بل په ولا خبره کول عام حضور پاک دې په منبر یې تقریر کړی او په ولا یې او بل دې زمانه مشو سره خبره تقلب توجه د پاره قرات تقوم ویل شي او پنځمه خبره د زمانه مشو چې سل کاله پس پیړۍ ختمه او شپږم د بعض حضرات په وفات د خضر دا دلیل نشي دې څه خبره او هو ترغیب د آخرت ورکړي او تحذير د دنیا ورکړي چې په دنیا کې مات مساتا زو سره پسې جمعنا شي وبه قال حدثنا حاتم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال كنت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العشاء ثم جاء الى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال انا الغليب او كلمة تشبيهها ثم
وكلمة تشبيهها ثم قام فقمت عن يساري فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات فصلى ركعتين ثم نام حتى سمعت خطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. آدم ابن أبي إياس يوزلنا وبار بار تذكر آدم ابن أبي إياس شعبة بن الحجاج حكم ابن عتيبة قال سمعت سعيد بن جبير مشهور تابعين عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم. لك ابن عباس رسول الله مبارك وفات مختصو قالوا يا ذلك بيبت بشبه تيرے پر بيبت خالدي لما مخوالي لميموني بنت الحارث رسول رسول الله مبارك ام المؤمنين كما بيبي ام المؤمنين ميمونة دا حضرت ابن عباس تروبا ام الفضل او ميمونة دا وين لبابا ام الفضل لبابا بنت الحارث لبابا بنت الحارث او ميمونة بنت الحارث نقالي كلام إشباقنا مسائل مستمرة مستوى لزوج النبي الكريم زوج فارق مذكر ده زوج من حيث الوسط جوڑے کر صحيح ده خد جوڑا ده وخد صحيح جوڑا اطلاق دي وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند حديث في ليلتها فاشبر ذيك بين مراد سدي اشباق ده ليلة اشباق ده لا مراد ان نوبت في نوبة ليلتها في نوبة ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ما ثم جاء الى منزله وصلى 4 ركعات ثم نام كدش سرو ركعت أول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك 2 ركعت سنة شابي دعشاء أو 2 ركعت نماز فتن نفل ثم نام بيودش ثم قام بأفاسه ثم قال بيبي نام الغليم تصغير الغلام لك نو الغليم على الكوتي وقتو كم موايو نام الغليم أو كلمة تشبهها أو قال كلمة أو تشكل تقال مقدري يبلغ خبره لمشابه الرسالة نام الصبي نام الصبي نام الغليم أرسله ثم قام بأكاسده فقلت عن يساري مذيك السرقة دريها دي ماشوما نقويها فما ذلك وسرقة دريها فجعلني عن يمينه دي خطر التراوع فصلى 5 ركعات في ركعات 2 ركعات نافل أو 3 ركعات مثل ثم صلى ركعتين في 2 ركعات ثم نام يودش حتى سمعت غتيته غرارة يا خطيب شاب ترامينا وغتيب پیغمبر مبارک غرارة كده ممكن غريب دخلنا بعد وقت سعودي شقير هوا وقتي लेकिन तस्वीर kita kemudian berat betapa itu misalnya छोटा भी नहीं डालना चाहिए kan wujudi maka kulina bahwa ini lagi salah maka awal budi atau ketidahu semua kerja ila salat us munasabat tabane nabad hadarat hafiz dulu dikirakan juga kabar bidana man ulayya bida munasabat tabaf wale bida jadi yang kabarana sehingga ini kabarana kita alakna ta'bir da yawm salat yawm shukna gulam wa tasghir gulam jaiz dia लेकिन दादी रकम जोरी मुनासबत यो आम इंसान ता गुलाम लफज में और दादी तस्वीर जोड़ावल जायज थी न दे बोल दशपिदा हुए तब इन मसले दीन के मालूम अशवा दा से नदा दा हदीस मुख्तसर दे किताब तफसीर दे इमाम बुखारी के बराश दा हुए दा खूब न बस दा खबर है दा हम की बात सर मुनासिब हो गया tapi dah pun lepas nama boleh dikta jadi kita kabar apa kita bola alif tabin syuhada tasghir जो हो रही लेकिन दा ulama की बात सर दा खूब lepas थी असल के पर किताब तफसीर की बता तो राशि इमाम बुखारी बोले मुखियात सड़ी रहता है अर्थ हदीस जोड़ा है अब kita दा हदीस मुर्तदा के उस्ताद रहता हूं बिदा पे के दा से लिखा कि फसल नबी सब al-isha ثم جاء الى منزله فتحدث مع اهله ساعه ثم جاء إلى منزله فتحدث مع أهله ساعة يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم dan dari tahu kitab tafsir dari Bukhari kita ثم جاء siapa sih إلى منزله dua peristiwa dua mata فتحدث مع أهله ساعة apa munasabat dan dari kitab tafsir kita kuyai us bahasa bola sebo dia munasabat tabab sar يقول تعالى खबर इकड़ी लेकिन माना सेवा तदे लड़े खबर मालूम है जो उतरों का फोक का है जो सभी जो उतरों का फोक है जो खुद दा मालूम है dan kita मालूम है कि मेमुना ला तरो हजरत मेमुना दा इब्न अब्बास तरो दम ते मालूम है او بده زوج اطلاق فبيخرج كولش
درې خبرې اطلاق د زوج او مذکر کول شي په خاوند او په ښځه کول شي. څلورمه خبره څه ده چې پیغمبر مبارک بیبیانو له نوبت ورکړ او په لیلتها معلومه شي بیبیانو له نوبت ورکړ. څلورمه ده. پنځمه خبره څه شوه سنت به کور کول عموما کله جمعه کې کړي دي دا براشي دته به ټیم نه لري مولانا سي دا بل څه په باب کې راځي ان شاء الله. عموما د فتوی ما سوې عموما سنت به کور پنځمه د معلومه شوه بس والله 4 رکعات 2 رکعات سنت بس نه خل کړي بالکل کول شي. لیکن مولانا یو خبره ده ناشنا باندې وکړه بعد خلک ندرو پسې 2 رکعات کوي او څوک یې 50 کوي. بعد خلک ندرو پسې 2 رکعات کوي او څوک یاد وساته ما چې څومره حدیث ذخیره کړل دا ورته دا نه مې دا څه کیږي چې د وطنې برسته ده کیږي چې باندې مونږ کتاب دې پیدا کړو ما په خبره ما چې څومره حدیث ذخیره کړل دا رسول الله مبارک 2 رکعات دا ویترونه پس کړی دي او کله چې ویتر په اخر شپه کې کړی چې ویتر رسول الله مبارک کله کړی دي مولانا صاحب په اخر هغه به 2 رکعات کړی امه کې د تهجد کړی دي ما کې تهجد کړی دي به ویتر کړی دي نو بیا 2 رکعات کړی جالس په اول شپه کې رسول الله مبارک د ویتر په 2 رکعات نه دي کړی. زبدر ما چې دا زما په ناقص علم باندې محموله موقوفه ده ما ته دا پته ده چې دې چې تاسو چې پیدا کړو ما په خبر کې علماء چې څونه پوری خپل سوچ او خپل فکر او الحمدلله ما دا حدیث ذخیره ډیره زیاته کړې ده. ما ډیر زیاته حدیث کوم دی کې مشه چې ورته حدیث ګورم او مختلفو کتابونو ما سره د حدیثو د فن کتابونو الحمدلله ډیر زیات دي سره الحمدلله ما دا حدیث ډیر کتابونه پیدا کړې او ګورم او شروع وکم ګورم ما خپل په دې پسې تدبر کړی قطعا ما په یو کتاب کې دا نه دی پیدا کړی په یو حدیث کې چې رسول الله مبارک په اول شپه کې ویتر کړی یو پسې 2 رکعات تهجد یې کړی به ویتر کړی به 2 رکعات پتا مې یو تر ته خارجي مونږ نو دې رسول الله مشوا 2 رکعات سنت او پسې 2 رکعات نه خال دې کړی ثم نام او بیا راغی نه پس پوره شوی دانته مشوا ثم قال قام ثم قال نام الغلي وقام معلومك يا ولدت غلام او تصغير الغلي منقوش او كلمه ثم قام فقمت عن يساره دين سمع الميجي ابن عباس كسر توسر فجعلني عن يمينه فبدا كلام الميجي اذا وقوني وما ولهذا سيدي قد حديث ببدا وجود راشي لكن بدل المسائل وبس دين مسائل بدي وبس لمنا ويبدا وغير لازم ولا شهر طرفنا وغير لازم دا جویر مکو او شاته روانو دا نه مدد معلومه چې ماشوم کله ګس طرف ته ودرېږي یا مقتدي او تیخي طرف ته راغی نو دا نمخ کې وینا راغی کوم طرف ته به راغی شاته او بل څه معلومه یو بل مسله بل دا کې دوه کسای په مانځ کې نو خي طرف ته مقتدي ولاړ نو تفسیر وایي باندې چې طرف ته څنګه ولاړی محاذبي او درست وي او ترمذی کې راشي دا راشي چې دا ترمذی کې په دې طرف ته ولاړ بل دې سماعي مشوا نفلو کې جماعت دا شابه دي نه په مسلې ته واسمه د دې معلومه نه نفلو کې او دې کې ولا خبره کوم چې نفلو کې جماعت جایز دی او تداعی نه کې بس څلور کسان یا درې کسان چې ولا نه هم یو ځای نه کولای شي همیشه باندې نو بچت پکې نه راځي ښا مسله مستقله را روانه دا په دې نه واسه بل دې سماعي مشوا امام د مقتدیانو د اقتداریت دی کړي عمر په اقتدار کوي دا رسول الله مبارک ورته یې نو کړي او ورسره دی بل دې سماعي مشوا عمل قریب په باندې کې علي شابه مړه نه بل مسلې واسه عمل قریب په باندې کې ام دې معلوم شو ثم صلى ركعتين یو بل مسله معلومه شو چې د شپې مونږ 2 رکعات وکړو نو دې کې امام صاحب او صاحبانو او د شافعي صاحب اختلاف ته خپل باب کې راځي او د شپې 2 رکعات ثم نام یو د حتی سمعت غديته دا 2 رکعات سړي ممکن د چا سنت تفجر او ممکن د چا تهجد وي سره غديته ثم خرج الى الصلاه الى دا معلومه شو چې نو د انبیاء د نوافل نه نو د انبیاء د نوافل نه او د سنت نه پس لاس تم ثابت ده
اب حدیث کې راشي ان شاء الله عائشه صدیقه وایي چې رسول الله مبارک با سنت وکړ دا به مو ما سره خبرې کوي او کله وته مصبر استجع على يمينه او د دې حکم باندې مخدد دنه غوري چې د اخلاص څخه حکم دی آیا دا مسنونه مستحب ده که مباح ده نو مولانا د دې خپل بابونه را روان دي ته په تفصیل کو یو هم نه پاتې کیږي نو دا ګټ مسائل دې معلوم شو ورپسې چې مولانا سره مناسبت د کتاب العلم سره په واضح کړي مخکې سره مناسبت دی مولانا دا د پیغمبر مبارک د شپې درس ورکړي علم محفوظ پاتې یو خبره ورته معلومه لري د شپې کې ما ته یو مسله معلومه شوه د سبا ته انتظار نه کوي بشیرانه زه به درته وایم نو حضور پاک د شپې بیان کې چې علم محفوظ پاتې شي سمې وې د شپې بیان کې چې علم محفوظ پاتې شي کوم لازم kamu lagi siapa? Paling apa semua be? Ya dah heran betul karena kita dah tuan be, paling follow be. Entah iman, asil asal puri lagi, zor nak. Zor kau tahu itu saja sekali kira. Sam mazbut, kalau tu zor berfikir sekali dah masih. Di pemadan dah makan. Jangan jangan, siapa? Kenapa besar? Lupa dapat lagi. Kanun sering dikatakan tadi. Jadi kanun dari kalau dapat kalau dikatakan tadi, jadi macam macam. Baru bersih. Awak betul betul kenapa sebenarnya? Baru bersih sah. Akaban berapa kali kabar dari pihak itu kan? Baru bersih sah. Kemudian no, lalu dia semayu kah? غلط امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حفظ العلم علم محفوظ کا عناوین بدلے علم بس محفوظ کی مولانا سے کیا بس بدل و تدریس حرکت شعر کا ہونا ضرور ہے علم بس محفوظ کی بدل و تدریس اور کتابت پر محفوظ کی ووعظ و نصیحت محفوظ کی علم محفوظ کا دے غلط شو اور بس یہ جبلی وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا بدل دو بجو کلمات خدای راگی کڑے قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عائشة ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال ان الناس يقولون اكثر ابو هريرة ولولا آياتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو ان الذين يكتمون ما انزلنا إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الفقر بالأرض وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل بالأموال وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبر الأقل ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. عبد العزيز بن عبد الله مالك بن أنس إمام ابن شهاب الزهري أعرج عبد الرحمن بن أبو ذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فسنة خبر ثير إن الناس يقولون خلقي أكثر أبو هريرة Abu Hurairah tanpa terjadi pemikiran dunia. Sahabat suka ada malah sewa, terpaksa mereka. Kemana terbilu kan ya? Dan keharat berjilid tidak Abu Hurairah. Mabilu Munsarif dari Munsarif. Aksara dari dua mahijrah ke Muharram kira kali. Nusra pas mereka ada Rasulullah SAW. Di aksara Abu Hurairah di riwayat hadis. Bila dari sahabat hadis. Walau la ayatan. Meniwai ya sus tadi. Yari kama kalima bayo hadis jada mawili dapat apa yang kerana walaupun ayatan yang kedua itu dalam kitabullah kinawe ma hadas hadis dakhal biqira'ah wa khatam sibir وسير الذي آياتنا يريك ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم إذا كتمان علم ووعيد قراءة بس قراءة ما ناس إذا كتمان علم ووعيد قراءة آيات رسول كرسي قوي من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون لا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا في قرى سيبلتا أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم نقدا آيات نبي يوعين كتمان علم دي يو حديث من يو خبرك ليه هو الدليل سوي وريو دليل داكو ليه دليل سوي إذا دين يريكم بعد خلف نيري إتمان بكي زيك واحد صحيح وإن إخواننا من المهاجرين المهاجرين أغيب تجارته وكان يشغل مشغول كل يوم الصفاق بالأسواق تجارتهم وبازارهم تجارة الصفاق وليه
سبق په دې وجه نه وي چې کوم وخت یو بل سره بیا عشره وکړه لاس په یو بل سره ملاو بس لاس په یو بل سره ملاو الکه دا په لاس روپیا ستاسو دا په شل روپیا ستاسو دا کومه سبق ویل کی سبق دا یا دا له جواب دی وان اخوانا من النسوان هذه مكوي كان يشغلهم العمل في اموالهم المكوكي وان ابا هريره كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه تخيل ابي مراوه كان بس بالقابلين نص المهاجرين اغا قريبا فاسكي كاركوبا تجارتهم او انصار بطلقون کی خدمت کو او يلزم بشبع بطنه شبع الموال الاخير ظاهري معناه او یا د شبع بطن مراد بل شي معنا ده ما بد پیغمبر د علم نه خېټه کولا یو معنا خدا کی بس خېټه وټکا لیکن دا معنا درست راجح نه ده درست خدا راجح نه راجح کما ولا ما بس کولا لکا خېټه باندې کولا د علم نه او کی پروتو هغه معنا کو شي باندې باندې او وو کی پروتو خېټه باندې کولا ما به تجارتونو بس نه ګرځیدا او یا ما په بل معنا کو ويحضر ابو هريره بحاضر ده داني غايب فرسلو ما لا يحضرون ويحفظوا ما لا يحفظون لکه سو جواب یې دریم جواب دې په حدیث کې راغلی او دې مولانا څنګه معلومیږي چې یو سړی ډیر علم چاته وایي اعتراض به مکاوه اعتراض وکړه یو دې ابو هريره مفسر دا حدیث دا شابه مسائل دې معلومه دریم کتمان د علم کې دی وایي علم په کتمان نه کې خلق د ورسې او څلورم څه شی دی څلورم دا یو انسان په تجارت کې یو پټو کې کار کوي شي دا یې په خپل راځي نه کوي په تجارت کې یا پټو کې کار کوي بالکل ټول شي دا معلومه شو بل کثیر الملازم ابو هريره بل ځان په تجارت کې ابو هريره کثیر الملازم او يحفظ ما لا يحفظون ده مناسبت نباش حفظ العلم حفظ العلم دي مناسبة تباشر ضرب بسيطة مولانا وبه قال حدثنا ابو مصعب احمد بن ابي بكر قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن دينار عن علي بن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اسمع منك حديثا كثيرا انساه قال تصدق رضاك فبسطته بعرض بيديه ثم قال ثم وضربته فما نسيت شيئا بعد. ابو مصعب دا نبی راوی امام بخاری شیخ دی او وګوره د سند محشی لیکل دی دا په دوه ورته مزیدار سند د نسب دی اته احمد ابن ابي بکر ابو بکر بن صدیق قاسم نو احمد ابن قاسم ابن حارث ابن زراره ابن مصعب ابن عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه نو د تعوفی موای عبد الرحمن بن عوف بن مسعود کې دی او لوی محدث دی مولانا صاحب ودا د شیخ دی ده الشيخ امام البخاري قال حدثنا محمد بن ابراهيم تاخذ الشيخ محمد بن ابراهيم التيمي محمد بن ابراهيم بن دينار لك تير وتمام عن ابن ابي ذئب قال محمد بن عبد الرحمن ما كده الشبه سعيد مقبول عن ابي هريره رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا انساه في رومه كتبه سوق بقبل نه يري لا تبل نسبت کوي دا ادب کوي کدا و چې حدیث را نه یېږي بیا د رشوا ادا چې حدیث یېږي صبر تا چې نقصان نه مانه دې اتفاق نه نقصان نه مانه دې خپل حافظ دې خیال نه ساتما قال ارصد رداءك فبسطته فغرف بيديه بلاس کې یو څه چوغ راواچو ماته اوس کته سیر راواچو مړم ته یو خبره ده کنه چې اعراض دې عالم په عالم مثال کې څه لري ثم قال ثم ये पटी मुकद्दर है जम करू दा सादर वदमनतु इलैया मुकद्दर का वदमनतु इला सरनी नहीं तेरे दे वमा नसीब शैतान بعد لنا बस शैतान नकरा बसिया तरफ केला क्यों में भी न तो सोमा सोच مولانا यो द कसीर الملازمه رسول الله صلی الله علیه وسلم دیوا سجره دیوي کې دا کتمان د علم د وعید نه یری او درې موجه صفه حافظ مضبوط دا دلته درې موجه را نو مناسبت د رب سره حفظ ده د شکایت کوي رسول الله مبارک تا اني اسمع كثيرا دا ولی شکایت کوي شکایت ولې کوي چې حفظ علم او کما د مناسبت د رب سره شو او براشو مولانا سیو یو خبر باندې کې واچوي قانون چې وایو دام دي نو
دم هم یو وجود لري او چې موږ وایو چوپ نو دا وجود داخل شي په مساماتو کې د دم دا وجود مونږ ته نه ښکارېږي نو الله په وینه کې هغه درد ته ورسي د بیمارۍ ته دا مونږ چې دعا کوو لاس پورته کوو دا یو جسد دی هم ته په سترګو نه ښکاري دا بل مثال شو که اوس مولانا صاحب یو د پیغمبر مبارک معجزه ته معلومه شي او بل شاګرد استاد ته ویلي چې زمانه نسیان راځي دعا راکړه هغه د پیغمبر معجزه وه اوس معجزه نشته په دعا خو کولی شي که نه نو دا استاد ته ویلي چې دا دې بله مسله معلومه شي د پیغمبر معجزه ته معلومه شوه او استاد ته دا ویلي نشي او بل یو خبره معلومه شوه چې اعراض د عالم اجساد په عالم مثال کې دی او بل مضبوطه حافظه ده حضرت ابو هريره ته معلومه شوه لیکن په یو سوال ده سوال ورته د شاګرد ابو سلامه چې یو د فقهای سبعو د مدینې نه هغه وایي وی حضرت ابو هريره ماته یو حدیث ویلو چې لا یوردن ممرض على مصح لا یوردن ممرض على مصح چې یو مریض دی په روغ نه ورځي ولې دا مرض ته حد لا یوردن ممرض على مصح نو ابو هريره یو ځل یو حدیث کې لا عدوا ولا فيرة في الاسلام نو ما دوی چې تاسو کې لا عدوا دا ما ته خپل ویلي چې لا یوردن ممرض على مصح وی ما ته کې دا ته معنی دی دا یو حدیث ویل یا لکه پوهېږي که نه تقریر او دی وي چې ما نسیت شیئا لا یوردن ممرض على مصح ابو سلمه وی دا حدیث مونږ ته ویلی او چې بیا ته ویل عدوا نو ما ورته تا ما دا حدیث ویلو هغې نو تعلیه ثابت دی او اوس لا یوردن ممرض چې تعلیه شته نو وی دا زمانه دی زموږ علما څه وی دا محمول په غالب ګوره د خپل جواب هم درته کوم زه د خپل کومه خو د دې جوابونه مه وایه وی دا په غالب محمول چې غالب دا کې نسیان به دې نه کېږي دویم جواب یې څه دی وی دا محمول په علم د ابو هريره د هغه دا علم دی چې ما نه نسیان نه دی شوی ځکه هغه وایي دا ما دا حدیث نه دی نو یا محمول شو په غالب چې غالب نسیان نه راځي او دویم څه یې شو هغه په لیکن زه راته بله ښکلې خبره وکړم زه وایم چې ته په ابو هريره الزام لګې چې د هغه نه هېر شوی دی او ما درته نه دی ویلي نو کېدای شي ابو سلمه نه هېر شوي که نه دا حدیث یې بل چا نه اورېدلي ابو هريره ته وي تا نه مې اورېدلی دی څنګه وایي دا جواب چې ابو هريره یا د احمد الناس دی په دعا د رسول الله مبارک نو کېدای شي څوک خطا شوي وي ابو سلمه خطا وي کېدای شي د چا نه اورېدلي وي بل استاد دا بل استادان دي بله صحابه بله استادان دي او بل نه اورېدلي او دلته خطا دی ابو هريره ته وي تا راته ویلي خلاص شو خبره او د دې حدیث یو بل اعتراض دی بل حدیث کې راځي دا جواب درته لیکي کومه ورپسې شه وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن ابي حذيفه في هذا وقال فقر بيده فيه او دلته څه راځي ابراهيم بن المنذر الشيخ دی ابن ابي حذيفه کوم دی بهذا وقال رسول فغرف بيده فيه وګوره چې دا د بار وایم چې د یاد جنس مراد دی دلته یدی دې بنده کې لفظ چا راغلی نو یادنا مراد جنس نشته شي تذكرني مصافحه باليد بعد خلق المصافحه باليد مراد یعنی واحده دی نه وخت یادنا جنس مراد دی یدین ته مراد دی امام بخاری په باب قول دی باب المصافحه باليد وكم في ابو الله مسعود بين كفيه رابشي وربسيشا وبه قال حدثنا اسماعيل وقال حدثني ابي عن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائد كان احدنا بسطه واما اخر ولم بسطه قداما بالقوه قال ابو عبد الله الحلم الى الطعام اسماعيل او يحيى ابن ابي اويس يود النبار قال حدثني اخي ما تقول رور ويلي رور صوت عبد الحميد ابن ابي اويس دا اسماعيل ابن ابي اويس ضرور عبد الحميد ابن ابي اويس عن ابن ابي ذئب محمد بن عبد الرحمن يولد وشل عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال حفظت لمناسبتها ما ياتي رسول الله من لوخي دا لوخي نه مراد ظاهر لوخي نه مراد انواع دي مراد یو لوخي کې وی قانون دی په او بل نوع په بل لوخي کې وی مراد نه دوه نوعين دي فاما احدهما اليوم فبسسته فيكم هذا كان اخبر كده واما الاخر الجبل فلو بسسته كاخبرهم قطع هذا البلعوم مريبا من ريشه قال ابو عبد الله بلعوم مجرى الطعام وسغسل شيء
بعض حضرات في علوم دباتين، علوم الاسرار والعلم الاخلاق. ولې دا غي تعبیر نشم کولای. بعد وخت یو انسان ته یو مسله معلومه نشي بیان. لکه تفصیل مسله دا ان شاء الله دا په تفصیل زبې ان شاء الله دا هدایت په एकदम زه به درس ترې کوم یو ورځ په دې راځم کله په دوه ورځې تیرې کوم ترمذی کې لسانی کې او بخاری کې لسانی کې راځي لیکن طالبان هغه بس ورغله نو وایي خدای باندې د موږ شته دا خدای هذا العنصر علم الاسرار علم الباطن علم الاخلاق نو موږ باندې هغه داسې دي چې هغه د وجداني علوم سره تعلق لري چې سره وجداني ما دې سوري ما په خوشاله پیږي په خوشالي سره وایي مطلب ورسره کوم خدای په پیښه کې شمه یو دا معنا او بعض حضرات وایي چې دین علوم د شیطان مراد کله وایي ما ته رسول الله مبارک خولي لکه راشي هلاك امتي على يد غلمة من قريش هلاك امتي على يد غلمة من قريش يا هلاكت امت دما فلاسون دا لکان د قريش ابو هريره بن منو درته ما د پیغمبر مبارک مونږه غوښتي کنه نه په حضور ملالي نو یا علم د اسرار مراد د سیدا علم د جا د اسرار د قوه نشبه تعبیر دې شي ولا بشا او یا علم د فتن مراد دې کبه مسجد لکان دې د بنو امیہ لکان دا یو څه دې نه نو قد عاد البلعوم نو ديوان سؤال وقام چې ابو هريره عجيب ده چې کتمان د علم ممنوع دي دا به علم ولا نخکار کوي یره کوي په خبره نو ممکن ده چې دا هغه علم د انسان به مکلف نه دی او رسول الله مبارک په دې ویلي چې ما بیان هغه علم د انسان باندې مکلف نه دی چې انسان په کوم څه مکلف نه نو هغه بیان نه کوي دا کله علماء د تقدیر مسائل عوام ته بیان حواس ته بیان عوام ته بیان ولی جواب اشتا عوام په شکونو کې واچي او په جواب به مطمئن نه کړي په غم کې به مبتلا کړي عوام په څه کې ورواچي مولانا په شکونو کې نو جواب به اشتا په جواب ونه کړي شي سوال به کې جواب ونه په غم کې به مبتلا کړي یا وی د عائشې چې دغه تازه بیان عوام ته وکړه تفسیر کې کې کوا عوام ته بیان په تاسو کې ولی قرآن ویلي دي اولئک مبرؤون الطیبات للطیبین لیکن خلق بکیدی شي په ومر کې وي یا وی د ریا مسائل عوام ته بیان خلق بیا عبادت نه کوي دا هم نه جوړ بیا کوي نو دا څه په طریقه بیان او دا په کې دا کوي نو بعض مسائل ته عوام ته بیان نه کوي بس جوړي بیان نه کوي بعض مسائل په کې طالب علم توحید کې ناراضي خلاص شو خبره ودليل سبب تعين معلوم شو شيء مورير أحفظ الناس زي ما نسبت شو أو تعبير تنوعنا مبيعات كل شيء ضرب بسيط شاء غرض ليس للإمام بخاري مناسبات خضع كتاب العلم ترى واضحة أو ما في سلسلة مناسبات يحب بس كي تشبشا إيه جبليان تشبشة إنسان العلماء إمام بخاري تبدأ وجه آخر زمان کی بتا طالبان لازم یعنی خبریں وخيار وكنا تجربة خبري بكي نوي الإنصات للعلماء إنصات دا أفنان علماء مطار إنصات تجارك استاذ دا أفنان علماء تشب كيدا طبب دا شفت دا علم دي كده شب باتي نشب علم نشي هذا ولي ودي مناسبة دا مخي بافسر دي أولا دي معلوم كنا متعلم تقادام سيد الله سوري شبو سيدا متعلم تقادام سيد دا مخي چپ وسېګا او خبرې مکوا او د شیخ کلام مقطع کوا ورپسې شه وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال له بحجة الوداع استرسل الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يرجعوا بعضكم حجاج بن منهال يوضع النبار بردير شو شعبة بن الحجاج دير شو علي بن مدرك دير أو أبو زرعة من التمخي ويلو كان أبو زرعة ابن حرم ابن عمر ابن جرير بن جرير حرم يا عمر دوار بلش حرم ابن عمر ابن جرير بن جرير يا حرم بهيسر يا حيسر دوار بلش هذا بلاد من عمر دي عن جرير النبي جرير بن عبد الله بن جرير النبي عليه السلام قال كل جرير تم حجة الوداع استنسد الناس على الشبكة يخلق تعوالها لقد تطلب جرك الأشياء من غير شبكة
تما حضور فکر آواز ہے حضور فکر نو کنا جب کا خلقا فقال لا تدعوا بعدي كفارا يدعو بعضكم لبعض بعضا استیر شو الى کفار وتولي کہ اسلیو مسلمان وجن دا گناہ کبیرہ کو کافر کی بنا پر ہمارے جو پر دلیل کافر کی یو معنا میں وہ کہ ناشکرا دا قوت اسلامی ناشکری مت ہے دا قوت اسلامی ناشکری ضرور دلی میں ناشکری کی وجہ ہے یا کفار عمل دا کفر کا ملک عمل یا مفضی الى الكفر کافر بچے یا بے محمول کم پر مستحد اذا من مسلمان تقدر مستحد کافر یا محمول کم پر زاجر بید جواب او در انقاب مراد وجل دی جواز سٹ وهل ندی فعلا طریقہ وہ مومن سڑے ہوئے دی سڑے ہوئے نہیں اس حدیث نڈیر خبری معلوم شوی یو خدا کہ انسان در علماء متعلم تعداد میں جبشے بل مرگری جو پکار کے بندے اچھی جبشا او بندے سمالو مشوا کہ مسلمان وجل دارے رلوے بجورم دے ولی رلوے گناہ کبیرہ اللہ پسیح دا بجے ساتھ دے اور فما يستحب العالم إلى أي الناس يعلم ويجب الله ما يستحب مستحب لعالم إذا سئل أي الناس العالم فيكل العلم إلى الله أن لا تدع إلى الكسباري أن لا تدع إلى الكسباري ولا مرة ناسب محكي وددك سمنا سبت محكي متعلم تا آداب قدرتي چبشا دلتا معلم تا آداب خی چه نپوئگی او یا خبره که سواهم دا خلاف الشرعی نظم چبشا اللہ اعلم مایا اخی متعلم تسوی مرارات کیا بسے مایا کنا چه چبشا دلتا معلم تسوی چه نپوئگی آداب کی نپوئگی او یا تاسی جوابی که غیر مناسبی چه نپوئگی یا تاسی جوابی که غزی نو اللہ اعلم مایا او اسے غرض معلوم کا غرض سے شمارا ناس سے غرض وقول علم اللہ اعلم ما ہے خدا مستحب لی کہ کل جواب در سربی ہوگا وہ غالب گمان ہوا ہے یہ غالب گمان میں دار یا تمام فهم کا الہ سے لفظ اور اللہ اعلم دور بسیج دا حدیث سے شبه شبه وفيه قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ما تفريدا عبد الله بن محمد المسندي ماذا تمخي وذاك ویلو قصاص یادی ما ویتا مسندی فما ورا والنهر کی بيدي كلام ذاك مسندی ورته وي او ده سفيان بن عيينة مراد دي عمرو بن دينار قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ان نوف البكاري يزعم نوف البكاري لا صوت تابعي دمشقي نوف البكاري دمشقي تابعي يزعم في موسى عليه موسى بني اسرائيل انما هو موسى اخر دا هغه بني اسرائيل پیغمبر مبسوق او دا ولې دې دعم کوي ځکه چې یو پیغمبر ما هغه چې شاګردای لري چې دا په نبوت او ولایت کې شک د موسی نبوت کو مولانا سے مسلم دی او د حضرت خضر رحمه شکیل او بل موسی رسول الله درجه پیغمبر پټول کې دا کړي درجه پیغمبر چې درجات رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بیا پس ابراهیم دی بیا درېما درجه څوک آدم یادي څوک موسی یادي بلکہ راجع ہے کہ کوم درجه بندی علماء کړي دا موسی په درجه کې نو الحاصل نو دی ویلا موسی نه دی اوس مولانا صاحب ما د تمام کې ویلو پیدا د خبرې دی یو انت کی جګړه بچا کې وا مصاحب د موسی کې حاضر دی قبل سوفیا دی او دا بچا کې جګړه ده او موسی کې موسی پیغمبر د قبل سوف دی دا مې ویلو فقال نو اوجا ابن عباس یا دا په درو ویلي دشمن دا خدای ته وی چې دا دې ته ولې دا خدای دشمن وي هغه وی دي اوس کله تاسو په مو سره شي چې ما دا خدای دشمن چرشا نو دا ته ویلي چې په خپل سره کوي نشي ویل کنه ابن عباس تقول هذا شاگرد دي حتى سراوي ابن قابل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى النبي ولذلك النبي يرى جوابه الى موسى پیغمبر دي خطيبا في بني اسرائيل فسئل اي الناس اعلم فقال انا اعلم نو خبر ټیک وا انا کولی ټیک په مولانا صاحب دغه پیغمبر اعلم الناس کې نبی او تعبیر درست نو فقال دا وکي الله اعلم وعقب الله عز وجل الله ملامتك ان لم يرد العلم اليه فجب فذلك بدا واجه الله اعلم دي فجب يا نبي فاوحى الله اليه ان عبد من عبادي بمجمع البحرين يوم بحر فارس يوم بحر روم دي واعلم منك ولي تاسر علم الشريعه دي اغا پیغمبر دي ما ته مولي تفصیل تروي دا خبر یاد ده کنه اغا سره علم الشريعه دي د معلومات تاسر دي واغا سره یو بل زیاتی دي غیر د امور تکوینیه او دي اعلم منك قال يا ربي
فكيف به؟ كيف اللقاء به؟ قيل له احمل حمل يحمله تنبي مقدر وما تمخ ویلو چې کوم واقع کاب یا نخې د پاره ولا خدای مقرر کړه بسوخري مفسرین واقعي خبر به ترت کړی و اذا فقدته فهو سمع اسم اشاره دی فانطلق موسی عليه السلام وانطلق معه بفتاه يوشع ودې کې تفصیل ویلو چې د نوسو دی وسو جب دې کمر دی نبی دې ته ویلي هغه خبرې کړې دي کنه علم کم یو دی وحمله تدبيب الطريق يضامن کې كان حتى كان عند الصخرة ودعا رؤوسهما فناما نبل ذلك سرادي فتاة بيدار جو موسى عليه السلام نائب مرابشي فانسلقوا كشيد أخوة له من المكر فاتخذ سبيله في البحر سرابا وكان لموسى وفتاه عجبا موجد شوى فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد صبانا عليه ناشتا لقد لقيل من سفرنا هذا نسبا ولم يجد موسى بصر من النسب حتى جاوز المكان الذي أمر به الله فقط نوکوی امداز ولی نشاگر تا وجنا امداز دے یا بعد وقت سبیل ستڑی نہیں اواسي سبیل رہوئے فقال فتاه أرأيت أبين عند السفر فإني نسيت الهدى قال موسى ذلك ما كنا نبغي بقى يبني قلبت وفرتد على آثارهما قصصا يقصان قصصا فلما انتهى إلى الصخرة إذا رجل أغتي روسه وذيك نستقبل روایت کی جو کہ رسول کے وردن شجدیر کلام یو حدیث بالتفسیر اذا رجل مسجن پڑھو بثوب او قال تسجدان پڑھو بثوبا فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام غيب علم لا تفوز بلكاي فقال أنا موسى فقال موسى أنا مقدر كذا بني إسرائيل أدري من ذلك من غير وسلم قال نعم قال أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم لا علمني في علم الأمور التكوينية ولا تعلمه أنت وأنت على علم أو كتبت تسبقته لكن لو شاكت ولا وأنت على علم علمكم الله ولا أعلم التوراة علم ما سلمت كان زمانك إذا هرب في أمر وكل شريعته قال ستجدني إن شاء الله تفرقا بلك الوابر ولا أعصي لك أمرا فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فلكشتينهما ومرت بهما سفينة فكلموا من يحملهما ثم يوسع وضعف الخزن إلى خيول سرير أخذ بجدلشوا فحملوهما بغير نور بغير أجرة وجاء مسكون فوقال يوم غير لا كنا تفترت الكشتي فنقل نقلة أو نقلتين في البحر يوم غيرها فقال الخزن يا موسى ما نقص علمي لولا ورقي ولا kita alam ini di bawah rasul mana kata kami dari kali ilmu nama ilmu sada Allah ada ilmu illa maka semua kami ya kali lagi untuk belajar uspur tungga dari bahar ke ustadz ila Allah ilmu kami ini sulit lista lalu ya tungga ya cum obat bakulah ke dan ya pemukabala ini tasubbaun di kami wai nah tak kita mau ilmu Allah ilmu is kami di jalan pasti Allah tu berilmu فعمل الذين جاءت خدای او نذیر ذکر کا فعمل القدر الى روح من ارواح الذين فرعوا كنت تحت جوزا فقال موسى قوم قوم حملونا بغير نور بغير اجرة عمدت الى سفينتهم فخلقتها لتغرق اهلها او خلق وتغرقك انا وجعلت ترد كرامة معلوم خلق بجنة كتاب تبرك لك قال لم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت يرمشوا ولا تهن من امر عسرا عسرا کی پڑو بھی در شاگل ہے کہ پڑو بھی عسری نہ غلطی کی گزار رکھے اور اے رسیار والے رہے بڑی اعتراض ہے جناب خوش آکار کے پیغمبر کو نہیں خام اعتراض ہے تب جناب پھراو کے پردیمان نقصان ہے ذرا سے بتا کہ پیغمبر چھپ پاتی کی شریعت گرتی اور یا ناقل پر پیغمبر نقل کو خود پر شریعت ذکر اعتراض ہے اللہ حکم بدون غالب جو خبر ہے یہ راشو وبيا وتعالوا كتاب ما سر شرط خله لكن حكمت رزق شرط فقال غلام موسى نسيان فانطلق احمد غلام يولد وبذلك لم يبلغ الحنسا او سوق بالغ فلا غلام يلعب مع الغلمان فاخذ الخضر براسه من على وبلا يسر من قطرا سر چپڑ گئے بيده زيتنا يدين اخذ بيد دوايا وصل يدين جنس يوم النمر كل بلد يدنا مراد جنس فقال موسى نبات المفسرين شاعر واقشتا على عليك اما مرجوح قولي ولا تجي قولك ولي پیغمبر تاقت فقال موسى قتلت نفسا ذكية بغير نفس كتبت معشوم بغير نفس سما جلك بويني فخبر معشوم خو نزول كلن کی نباغ قصاص نشتا بغير نفس سما نبات حضرات من كيدي شداقي فشريعت معشوم قصاص
أو يدا بغير نفس بغير حق معناه وقرناها. فقال ألم أقل لك إنك لن تسترق ولدك لك كتاكيد شمالية صبرا. قال ابن وهذا وقد فضل قالك لك حتى إذا أتى على أهل قرية أتواكيوا يسحب قلب طعام قد أهل ذكرنا فأبوا أن يضيفوهما تمشوا على أوصاف غزيات فوجد فيها جلال يودي ما يريد قريب أن ينقض قال القدر بيده لا سكري فأقام وجد ودخل التفسير نبي خرج شروطا موسى عليه السلام خرج وقال ديوان فقط لا سكري فقال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا पैसे बदले के तुम कोड़े पड़ लेवा खैराती कारों के खैराती ताबील नो लेके आला हदा फिरा बबियरी वबेरे قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو أدنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما لو كان علم غير في خبر مبارك سرم بهذا يشتغل تمنى كي قال محمد بن يوسف حدثنا به علي بن أشرم قال حدثنا سفيان بن عيينة بطوله وحديث مناسب سده إذا موسى عليه السلام علم الله تورث بارا هذا شاگرد ہے او کته دا علم وای موسی الله نه ورکو دا علم د اصول تکوینی او د سړی په مکلف نه دی دا کومه خبره دا علم د اصول تکوینی او د انسان په مکلف نه دی او د چې الله اعلم وي الله په بعد پیغام د اصول تکوینی او علم ورکړي زمانن بعید تا مکان زمانن قریب کاری مکانن بعید او مکانن قریب کاری او مسائل د رشي معنی یو دا اوس مسائل واسه یو دا موسی پیغمبر بل شاگرد استاد کدیو شاگرد په وخت کې غلط خبر اوري او د خپل عدو الله ورګي او کذبن خیر دا ما یو شاگرد یو دا خبرو کې غیر مناسب شریعت خلاف یو دوه کذبا یا عدو الله پروا نشتا بل سماعي مشوا بل دا چې اي الناس اعلم قد انا اعلم وایا الله تعالی سبحانه الله اعلم بل دا چې حسنات الابرار سيئات المقربين الله په خپشو نو بل شاګرد دی راولي او بل څه معلومه شو مولانا صاحب چې موسی عليه السلام پیغمبر ورته وتاي نشته او بل یو نه ولا ورکړه کاوه یو نشانه ولا ورکړه بل دا سره په سفر کې شاګرد ورته یو شاګرد دی نو شاګرد دی ورته بل ځامن کې دا سره خوراک وړل منافي د توکل سره نه دي لامل کې نور خوراک منافي د توکل سره نه دي انا کله دې کې نو پکار چې خوراک نه وړي یو ځای کې دماغ او وضع ورسمه او کله معجزه معلومه شو چې هغه په مستطاع شوي الشابسه بل نظام چې الله ورته کوم ځای په خپل بستړیوالي نه راغلي استاد شاګرد ته طعام وقت الاتنا غداءنا ناشته وړل غدا ناشته دا وای ورپسې شاه الله پاک ول عتاب ورکول چې دا شاګرد نه خبره یې راغله پیغمبر له عتاب ورکاوه ورپسې شاه بیا سلام اچول سلام موسی او دا معلومه شو چې حضرت علم غیب نو بل معلومه شو چې شاګرد د پکار استاد ته سبق وي وته دی وو چې ماته سبق وخه د شاګردي شروع کړ دا ضروري حال معلمني استاد په شاګرد شرط لگاوه دا د بلګه په خبره استاد په شاګرد شرط لگاول ان شاء الله وای اگر مسائل دي ان شاء الله وای لا اعطي لك امرا شاگرد د استاد اتباع کی نافرمانی بنه وګوره کله شریعت خلاف جوړی بیا وایي اعتراض کوي اوس هم باندې خلک وایي پیر صاحب نه دي ارسو ولې اعتراض وکړي نه اعتراض وکړه چې پیر صاحب مطمئن په نو بیا ټیک دا خلاف الشرع کار کړه استاد نه ویلي کله پیر صاحب نه اعتراض وکړي لا اعطي لك امرا معين هغه وته لا اعطي لك امرا دا چې نافرمانی نه کوم بیا په اعتراض وکړي دا بل د نیکانو خلق احترام دار یې د حضرت خضر احترام کوي بل د علم د انسانانو د الله د علم مقابله کې ډېر لږ او تشبیه د معقول د محسوس سره نقرته ورپسې شه مولانا صاحب بل یو پښتانه سوی وجدان د باران نه تختېری چات نه ویډیو پړنا کې بل پاپړا کې کوم منډه وې دا
یو خپلان کې بل خوا دا دینو دان دا ورشه او د خود کې پلان په دی وجه نو څه مطلب چې کشته په نقصان کړه او الته بچ کړه پښه باندې کشته ولا نه هغه کشته باندې ولې زبر کولې وا زبر باندې سرکار نو بچی کړه ورپسې لاشه پړو میدل کې اوسري نه غلطي شي مؤاخذه باندې کې دا اوسر پړو میدل غلطي شو معافي او یو شی وسره دلې دي کنه نو بعض علماء وایي دا نه یو شی واپس کړي او څوک ویني دلې او کله دوه ذکر قران کې راځي نو دې تابع ورپسې مولانا صاحب د پیغمبر طاقت معلوم شو چې ساري ولا اولي و مړی ورپسې مولانا صاحب چې نن روړې مختل استدعاء اهل هذا سوال نه دی او سړي کې بل روړې مختي شي اگر سړي جمعه تراشي او اعلان وکړي خدای مو بخا زوګي ما روړې دا مساعده ده دا خیر دی پدا یو څو خبرې ته معلومه شوه او دا معلومه چې دی عالم الغیب نو یعنی پیغمبر مبارک ته د دې نه زیات علم دی هغه ورته تمنا کوي بس په کومه